نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د مونږ سنت د مونږ ترجمه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وبركت وارد نمستا وتعالى جدك او لوی شانستا ولا اله غيرك او نشته د لایق د عبادت سوا ستانه. موږ کې سنت خو بیان شوی او سنت هغه دادي چې د امام د تکبیر تحریمه سره منګه فورا تکبیر تحریمه ویل دا سنت دي. ورپسې کله منګه ودرېګو الله سنه او چتاول تکبیر تحریمه سره الله سوچتاول دا هم سنت ته قبله ته سیده کول. او شپه سنت دادي چې لاس په خپل حال باندې پرېښودل، نه ډېر کولا وخل او نه ډېر زیات بندول، نه لاس په خپل حال باندې پرېښودل. تکبیر تحریمه د اوږو پورې لاس اوچتول چې دا سنت دي د سرو دپاره. او غټ ګناهونه هغه دا و چې چاله طعنې ورکول، د چا عیب تلاش کول، او ورپسې دا چې د چا غیبت کول. نو غیبت کول چې دا ډېره زیاته لویه ګناه ده. الله جل شانه فرمای دا چې تاسو وخورئ ان تاکو لحمن، دا چې تاسو د مړ رور غوښه چې دی نه دا خوښوئ، تاسو چې د مړ رور غوښه وخورئ څوک نو نه خوښوئ. نو غیبت کول داسې دي لکه د مړ رور غوښه خوړل چې دی نه داسې دي. نو غیبت نه ځان ساتل چې دی دا ضروري دی. دا داسې ګناهونه دي چې په دې کې یو ګناه هم داسې ده چې سړی د جنت نه جهنم تلو ته چې دی نو دا رسوي. د جنت نه د جهنم تلو دپاره دا یو ګناه چې ده نو دا کافي ده چې سړی وکړي. نو دې ټول څونه غټ ګناهونه چې دا بیانېږي چې د هغې نه موږ ځان چې دی نو دا ساتو. د ګناه نقصانات څه دي؟ هغه دا دی چې د خلکو نه دې وحشت محسوسوي، او خصوصا د نیکانو خلکو نه چې دی د دې نه وحشت محسوسوي، د هغې په صحبت کې ناسته چې دی نو دا ته نه نصیب کېږي. دویم دا دی چې په اکثرو کارونو کې دته ګرانوالی چې دی نه دا راځي. آسان کار به دته به ګرانېږي، آسان نه آسان کار دته به پکې مشکلات راځي. او ورپسې دا دی چې د ده زړه کې چې دی یو قسمه ظلمت او تیاري چې دی نه دا پیدا شي چې د هغې د نحوست د وجې نه دی په بدعات او په ګمراهو کې چې دی نه دا مبتلا کېږي، ګمراهو کې په جهالت کې مبتلا شي تر دې پورې چې هلاکت ته چې دی نه دا ورسي. او د اطاعت فایدې، نو د اطاعت فایدې خو هغه دا دی چې یو خو دې څه مقصد څه کار کوي الله جل شانه به درته په مقاصدو کې اسانتیا چې ده نو دا به راولي. د نیکۍ په برکت سره به زندګۍ کې خوشحالي چې ده نه دا راځي، زندګۍ کې به مزه چې ده نه دا راځي، لطف چې دی دا به راځي، سکون چې دی نه دا به ورته نصیب کېږي. او بل دا ده چې بارانونه به الله راولي. څوک نیک کارونه هر سړی چې نیک شي الله جل شانه به پخپله بارانونه راولي. مال کې زیادت چې دی نه دا ورسره راځي، اولاد ورسره چې دی نه دا سیوا کېږي. یو سړی په خپله نیک وي، د ده بچي چې دی هم نیکان وي، بچي ورسره نیکان کېږي. په باغونه وي د چا میوې چې دی نه دا به پې کېږي، میوې ورسره زیاتېږي. په نهرونو کې اوبه چې دی نه دا زیاتېږي. دا ټول کارونه چې کېږي دا د پسه سره دا د الله جل شانه او د الله د رسول په اطاعت سره او د هغې د احکاماتو برابر زندګۍ تېرولو سره دا څیزونه الله جل شانه چې دی نه دا نصیب کوي. په دې خبرو باندې الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. دا ویډیو چې چا واورېده مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ، څومره خلک یې اوري الله به پکې تاسو ته برابر ثواب چې دی نه دا درکوي. واخر دعوانا الحمدلله.